وما ابرئ نفسي او زه د خپل ځان پاکي نوایم وما ابرئ نفسي او زه پاکي نوایم د خپل ځان ان النفس یقینا النفس لاماره بالسوء خامخ ډیر حکم کوونکې د بدی الا ما رحم ربي مگر اسوک چې رحم کی پای باندې رب زما ان ربي بشک رب زما غفور الرحیم ډیر بخون کې دی او رحم کوونکې دی وقال الملك ویلو بادشاہ اوتونی به ما تدا یوسف علیہ السلام راولی استخلص لنفسي خالص ګرځوم د دې پارا د مشورو د خپل ځان فلما کلمه هر کله چې د سره مخامخ خبرو کې قال ویلو بادشاہ یوسف علیہ السلام ته انک اليوم یقینا تنن لدینا زمون په نسبانی مکینن مرتبه والے امین او امانت داري یوسف علیہ السلام وی پوه شو چې خامخا ما پریزین او سرات اسپاری قال ویل یوسف علیہ السلام اجعلنی غرزوما علی خزائن الارض فخزانو دزمکی د مصر باندې انی حفیظ ذاتن کیم علیم او پوهم په تدبیر د خزانو باندې وې د مال حفاظت دا دو صفاتونه ول ضروری دي حفیظ او علیم انی حفیظ زساتن کم د دې خزانه بیزا به لګوم نه علیم او ز پوهیګم په تدبیر د دیوانه چې د حقداران سوق دي وکذالک الله ادارنګ مکننا لیوسف زه ورکړم یوسف علی السلام ته فل ارض پزمکه مصر کی یتبوء منها بعض علماء معنا کړي زایونه به جوړول د دې زمکه د مصر نه ہے سو یشا کم زه چې به خوشوا نصیب برحمتنا رسو پخپل مهربانی سره من نشاء او چاله چې زمغه خوشي ولا نضيع اجر المحسنين او نه بربادو نزا کو اجر د نیک عمل کوونکو نیک عمل چې سو کوي اجر ضایع کونا الله وی دا خو دنیوي بدلی وی ولا اجر الاخرته خامخ بدل د اخرت خیر للذین ډیر غره د کسانو لپاره منو چې ایمانونه وروړي وکانو یتقون او دای د شرک او د بهایو نه ځان بچ ساتي قحط راغه تر دې چې د یوسف علی السلام وطن ته مرسیدو وجاء اخوه یوسف او راغل لرونه د یوسف علی السلام فدخلوا علیه وردن نشل په یوسف علی السلام فعرفهم یوسف علی السلام په جندل وی وهم له منکرون او دای وغلر ناشنا غنون کی د دې په خیال کې کل راتله چې اب بادشاہي او پتخ بناسي ولما جهزهم هر کله چې تیار کو غویلرا به جهازهم سامان د سفر د دوی جهاز ستوي د سفر غ سامان ولما جهزهم هر کله چې تیار کو دوی تبه جهازهم هغه سامان د سفر د دوی قال ویل یوسف علی السلام قالتونی ورا ولیما تابع خلکم اغرور استاسو من بیکم چې د پلار نه مده او د مور نه مونږ ابن یمین الا ترون تاسو ګورینا انیو فلکل ز پورا ورکوم پیمانا پورا راشن ورکوم وانا خیر المنزلین او زخیم د مل مستیا ورکونکو نام فلم تاتونی به کچرتا سما ترانو سو د غرور فلا کېل لکم نو نشتره پیمانا تاسو لرا عنی زما سره ولا تقربون او زما د ملک وطن تبرا نږدې کیږي نا ولا تقربون مرا نږدې کیږي زما د ملک وطن تا قالو نو ویلو دوی سنراود عنه زردې چې چل بکو عنه د دبارک یباهو د پلار سره په چل ول به تر روانو سنراود زردې چې مطالبه وکوم عنه د دبارک یباهو د پلار دنا وإنا لفاعلون یقینا خامخا موږ دا کار کوونکیو او چې کله دیرا رخصتې دل وقال ویل یوسف علی السلام لفتیانی خپل خادمانو ته اجالو بدعاتهم او ګرځوي بدعاتهم دا پیسې د دوی فی رحالهم پدې سامانونو د دوی کې دا پیسې ول سامان کې واپس کړي اعلام الموقعین کې د دې آیات دلان امام ابن قیم رحم الله علیه کی وی بادشاہ وقت لدمر اختیار ہوئی چې خپلوانو سره احسان وکړي په شي خبره وایي او دا مسله دې کې پکاريږي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفہ شو نو هغه د خپل مال نه بخپل خپلوانو سره احسانات کړ
مودودی سے لیکلی چې دا غ مال غنیمت بیت المال ټول په خپلوانو تقسیمول علماء لیکلی یو خپل مال ورکولو او کې یو بادشاہ د بیت المال نه د خپلوانو سره احسانو کی دا حق یو دلیل ولسره ور دې له ګورای کنه اجلوا بذاتهم فی رحالهم او ګرځوي دا پیسې د دوی په سامان د دوی کې دا پیسې ول واپس کړي لعلهم يعرفونها د دې لپاره چې دای داو په جنیزن قلبو کله چې واپس لاړ شي لا اهلهم خپل اهل تا لعلهم يرجعون د دې لپاره چې دای واپس راشي دا پیسې ولې بارونو کې کېږي سامان کې فلما رجعوا الى ابيهم هر کله چې دای واپس شي خپل پلارانو فلما رجعوا الى ابيهم هر کله چې دای واپس شول الى ابيهم خپل والد تا قالوا نویلو دی یا بانا بابا جی زمونگا منع من الکیلو من کړه شوی دې زمونږ پیمانا راشن نه منشو کچری آینده دارور زمو سره ته ونه لګي فارسل معنا خانا نو لګ زمو سره دارور زمو نقتل مونږ په پیمانا راړو و انا له لحافظون او یقینا مونږ به دل رخام حفاظت کوونکی قال ویلو حضرت یعقوب علیہ السلام هل آمنکم علیہ آیا اعتبار انکم پتا سبحان د بارک اللہ کما آمنتکم مگر لک څنګه چې می اعتبار کړو پتا سبحان الله اخیه پبار ضرور د کی من قبل دین مخ کی یو ځل می دروانه دغه بارک می اعتبار کړو فالله خیر حافظ الله دې ډېر بهتر د حفاظت کوونکو نا او هو ارحم الراحمین او دا الله ډېر مهربان دی دا مهرباني کوونکو نا مهرباني خو مورم کوي انسانم کوي پلارم کوي الله په ټولو کې ارحم الراحمین ولما فتحوا متاعهم هر کله چې کلاو کل سامان نخفل وجدوا بدعاتهم وی مندوا قیمت خپل پیسې خپل ردت الیهم چې واپس کړی شوی دوی تا قالو نو ویلو دی یا بانا بابا جی زمونږ ما نبغي مونږ لا نور سغواړو ما نبغي ما نبغي مونږ لا نور سغواړو هذه بدعاتنا دادی پیسې زمونږه ردت لینا چې واپس کړی شوی دی مونږ ته ونمیرو اهلنا غلب راړو مونږ د خپل بال بچت پارا ونحفظ اخانا حفاظت بکو د خپل رور ونزدادو کېل بعیر او زیات براړو یو بار د اوخم ونزدادو زیات براړو کېل بعیر بار دیو اوخ ذالک کېلو یسیر دې کې دو معنا غانې یو دا چې دا د اغزامونو قول له دی وی ذالک کېلو یسیر دا په معنا د آسان په بادشاہ باندې یا یعقوب علیہ السلام وی ذالک کېلو یسیر دا په معنا دلګا د یو اوخ په بار باندې خپل بچی چې تبایلم پوښي په خبره باندې ذالک کېلو یسیر نو کله زامنو قول شي نسب شي ذالک کېلو یسیر دا په معنا د آسان په بادشاہ باندې د یو اوخ دا بار ورکول غل سګران نخکاری او کدی یعقوب علیہ السلام کول شنا وی ذالک کېلو یسیر دا په معنا دا بار د یو اوخ یسیر دا خډیر لګ دې بچی چته پدی ویلم قال ویلو یعقوب علیہ السلام لن ارسله چرم نلی گم دے ماکم نتاو سر حتا تو تونی تردی چرا کړی تاسو ماتا موثقا من الله مضبوط وعده من الله پنوم د الله باندې دا معنی و موثقا مضبوط وعده من الله یعنی د الله د طرف نه یعنی پنوم د الله باندې د الله پنوم به مضبوط قسم خوري لتا تننی به چې خامخا تاسو رات طلب کوي ماته پدبانی الا ان یحاط بكم مگر دا چې راګیر کړی شوی تاسو ټول گیر شوی دې پکې بیا گیری کړي خدا بنی چې تاسو راشي وای چې غیر شو فلما اتوه موثقهم هر کله چې دی رات دل کړي ودته موثقهم پاغه مضبوطی وعده د دوی قال ویلو یعقوب علیہ السلام الله والله رب العزت علامه پاسبانی نقول چې موږ وایو وکیل ذمہوار دی او چون کې نظر حق وقال ویلو یعقوب علیہ السلام یا بنی اے بچو زما لا تدخلوا مردن کی گئی من باب واحد دیوی دروازینا یولس خسته بچی د نظر انشه وادخلوا وردن شی من ابواب متفرقات دروازو جدا جداونا وګره یاد ساتي وېدا مې صرف اسی یو نصیحت درلو کو وما اغنی عنکم نشم بچ کول تاسو من الله
دا مصیبت دا الله نه من شین زربر ژوندې نبی وي مصیبت نه بچی خپل نشم بچ کوله نو څنګه یو ولید ننکو د بعد او د اولاد ورکول ذمہوار ته ژوندې نبی سوئی وما اغنی عنکم نشم دفقول تاسو من الله د مصیبت دا الله نه من شین زربر ان الحكم الا لله ان الحكم نشته واقع اختیار الا لله مگر صرف او خاص د الله سره دی علیه توکلت پاغ باندې مازان سپارلې وعلیه او پدغه الله باندې فلیتوکل المتوکلون ځان دې سپاری ځان سپارون کی دې نه ان شاء الله بیا وایو مزرفس وایو لګ مزنفس کنه تا صورت مخلاص کو مخفف ها ته دور نه صورت هر کله چور دن نشوی دوی من حیثو د هغه طرفنا امرهم ابوهم چې حکم کړو دوی ته ابوهم والد دوی ما کان نو حضرت یعقوب علیہ السلام یغنی عنهم چې لری کړه وې د دوینا من الله د الله تعالی د مصیبت نه من شین سشم الا حاجتن مگر دایو ارمانو حاجت پمانا د ارمان نه الا حاجتن مگر دایو ارمانو فی نفس یعقوب فضل د یعقوب علیہ السلام کې قدواها چې ظاهر کړو خپل بچو ته یا پر کړو دین لرا وانه یقینا دا یعقوب علیہ السلام لذو علم خامخا خاوند علم لما دا هغه وجنا علمناه چې موږ د علم ور کړو ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلکو نه لا يعلمون پوهیږي نه ولما دخلوا هر کله چې وردن شول دارونه د یوسف علی السلام علی یوسف په یوسف علی السلام اوانو زه ورکړو یوسف علی السلام الیه د خپل ځان سره خاو خپل ورتا بنیامین ځان سره کینو قال ورته ویلو انی یقینا جمنا اخوک زستارورم فلا تبتئس نو تم غم جنېګه بما كانوا يعملون پاسبانه چې دای کوم عمل کوي او کوم عمل کړي دي ته پاغي غم جنېګه ما فلما جهزهم بجهازهم هر کله چې تیار کړو دوی ته بجهازهم سامان د سفر د دوی جال السقایتا نو ګرځولې وا دو بوس کلو غپیالا السقایا دو بوس کلو پیالا جعل السقایت غرزولی وا اغلو خدو بوس کلو پیاله دو بوس کلو فی رحل اخیه پسامان دخل رور کې اگر سړي باندې دغه شان تهمت لګول خو ګناه دا مشوره او د وحی مطابق شو الله ورته ویلی چې دغه شان مدې رور سره کې ثم اذن بیا आवाज کړو مؤذن یې आवाज کوونکی او وی ایتها العیر اے قافل والو انکم لسارقون یقینا خامخاتا سغلا غری دا چې आवाज کول دی لپاره نه ودی حقیقت کې وی د اغلا کړي پته صرف یوسف علی السلام لا چې ما ته الله وی جو دی رور لې و چې زبر لږه شان سامان کې کېدم قالو نو ویلو دیرونو د یوسف علی السلام واقبلوا علیہم او دایرا متوجی شیو پاغیبانه ما ذا تفقدون سشیتا سو نرک شوه دے قالو نو ویلو دی نفقد سوال ملکی زمونږ نه روکا شوی دا غ پیمانه د بادشاہ ولمن جاء به او هرغه چا چې راتلو کل پدې سرا اهم لبعیرن هغه د پاره به یو بار وی دو وان به زعیم او زم د دې ذمہوار قالو ویلو دیرونو د یوسف علی السلام تالله قسم نه په الله لقد علمتم بشک په تاسو ما جئنا نیو راغلی مونږه لنفسد فی الارض دې د پاره چروانیو کو فی الارض په دې ملک کې مونږ دې ملک لروانی د پاره خو نیو راغلی وما كنا سارقین او نیو مونږ غلاګر قالو نو ویلو دوی فما جزاؤه نو سبوی بدلد دی پیمانه د بادشاہ ان کنتم کاذبین کتا سو دروغجن یی کغلا ثابت شون بدل بیسی قالو نو ویلو دیرونو دی یوسف علیہ السلام جزاؤه بدلد دی من هغه سو بیوجدا چو من دیشی دا فی رحله فبار داغ کی او فسامان داغ کی فهو جزاؤه نو دے بداغی بدلی وسابد دی بدلی قالو ویلو دی جزاؤه بدلد دی من هغه سوق بی اوجدا
چې اومن دیشي فی رحله فبار داغ کې فوجزاو نو غبد دی بدلی کذالک نجزی الظالمین دارنګ سزا ورکو موږ غلاګرو ته یعنی ظالمانو ته یعقوب علیہ السلام قانون داو چې چا بغلاو کا نو غلاګر به مالک لاواله کو زبردست شو فبدا بیوعیتهم فشوروی وکړه په سامانونو دا غیبانه قبل وعاء اخیه مخکې د سامان د خپل رورنا ثم استخرجها بیر استوا دا پیمانا بن وعاء اخیه د سامان د خپل رورنا او سوال پیدا کېدو چې په دې خو یعقوب علی السلام غمجن شو یو غم د یوسف بل د ضرور شو الله وای کذالک کدنا یوسف دارنګ چل خولو مونږ یوسف علی السلام ته او دام مولویلو چې تبه پلار خبره نه پکې سلويخ کاله تیرې دل ما کان نو یوسف علی السلام لیاخذ اخاه چرانی ولې خپل رور فی دین الملک فقانون دغه بادشاہ کې الا ان یشاء الله مگر دا چې خو خشوی دا الله نرفع پور تکو مونږ درجات درجه من دا چا نشاو چې مونږ خو خشي نو په علم او ایمان سره درجه اوچتو وفوق كل ذي علم علیم او د پاسا د هر یو خاوند علم علیم په هشت دې چې الله دې یو عالمي داغه د پاسه بلی تر دې چې خبره نبی لوري نو د نبی د پاسه بیا علیم څوک دی الله رب عزت وفوق كل ذي علم علیم او د پاسا دار یو خاوند علم علیم په هشت دې قالو ویلو دیرونو دی یوسف علیہ السلام یسرق کچری غلا کړي دی بنیامین نو دا زموږ سکرور نه دی فقد سرق خله بشک غلا کړي وا غرور د چر د سکرور من قبل دین مخکی او بادشاہ ته مخله ولار دی ګره دا د نبی غحلم او صبر الله خی موږ او تاسو سره کدا سي چاوک او سبا مو وسراغ نس سبوک فاسرها یوسف فی نفسی پټ ساتلی و دلر یوسف علیہ السلام په خپل کې ولم یبدها لهم او دویته سرګند کړي نو او پټ غونتی زړه کې وي دا خبره ګوره پټ ویلې قال ویلو انتم شر مکانن تاسو د دین زیات یی بدتر یی حال والا بد حال والے انتم تاسو شر مکانن ډیر بدتر حال والے د دینا ورسته سمو کړه لاغه شان پرې ځایمانا انتم شر مکانن تاسو ډیر بد حال والے ډیر بدی درجه والے والله اعلم بما تصفون دای ورته سرګند وي دغه پټ ویلو وی الله خپو د پاسمانه چې دا تاسو بیانوي ضرور غلا کړي او کني وکړي قالو ویلو دیا ایها العزیز اے بادشاہ ان له یقینا دی بنیامین پارابن پلار دے شیخن مشر دے کبیرن ډیر بوډا دے فخذنو نساحدنا یوزمون مکانه فزیدن باندې ان نراک من المحسنین یقینا مونږ وینو تاسو نه قانونا ته ډیر نیک انسان قال ویلو یوسف علیہ السلام معاذ الله پناهی غواړم د الله پناهی غواړم د الله نه ان اخذ دا چونی سو مونږه الا من مگر هغه چاله را وجدنا متانا چې مونږه مونډله د سامان خپل عنده دا سره او کوم دې پریزو بل مرونیو ان اذل ظالمون یقینا مون په دا وخت کې خامخای بده و انصافنا فلم استئسو هر کله چې نا امید شول دای منه د خلاصې دو د بنیامین نه چې پریزي خوینا خلصون جیا جدا شول جرګ کون کی کې ناستل چې اوس بسکو مو خپلار له قسم خړل قال کبیرهم ویلی وغم مشرد دوی علم تعلموا آیا تاسو کوهنه یناباکم یقینا پلار تاسو قد خذ علیکم بیشک اغستی د تاسو نه موثقا من الله مضبوط وعده په نوم د الله باندې ومن قبل د دین مخکی ما فرتم فی یوسف هغه چې تاسو قصور کړو په بار د یوسف علی السلام کې مخکی ممداسي کړو ما دلوي مکوي او تاسو کړو اوس بسکو فلن ابرح الارض هرگز بجدا نشم د دې ځمکې د مصر نه حتا یاذن لیبی تر دې چې اجازه کی ما ته پلار نما زور سره مخ نشم ملاوله او يحكم الله لي یا فیصلو کی الله زما بارکی وهو خير الحاکمین او دا الله دې ډېر غوړه فیصله کوونکو نا
ارجعوا زي واپس لاړ شي الی ابیکم خپل والد تا فقولوا ورتوا یا بانا ای بابا جی زمونږه ان ابنک سرقا یقینا زوی استغلا کړی دا وما شهدنا موږ گواهی نه کوو الا بما علمنا مگر داغه چې موږ پاغي باندې پوهیو وما كنا للغیب حافظین او نو موږ د غیب لره ساتون کی د غیب علم سره نشتا چې دې واقع شاته سپراته دي خو سرګندا سے خبره واسال القريه التي او که په مونږ دی باور نکیږي نو تاسو کده کلی هاغه والونا كنا فيها چې مونږ پاغي کیو دا واقعیا په خشوي والعير التي او د قافلی والونا هغه قافلی والا اقبلنا فيها چې مونږ د مصر نه پاغي کرا روان شو خپل وطن ته وانا لصادقون او یقینا خامخا مونږ رښتونیو رال الفلار ته دا ټول واقعیا ذکر کا قال ویلو یعقوب علیہ السلام بل سولت لكم بلکې خیسته کړه د تاسو د پاران فسکم نفسونو تاسو امرن یو کار فصبر جمیل زما د پار دی صبر خیستا عس الله نزدې د چ الله ایات ینی بهم جميعا راولی ما تدا ټول براولی بنیامین بمراولی غمشر زوی بمراولی یوسف علیہ السلام بمراولی انه یقینا شان داده هو العلیم الحکیم دا الله دې پوها او حکمتونو والا وتولى عنهم او مخوالو یعقوب علیہ السلام دا غینا وقال وی یا اسفا ہے افسوس دے علی یوسف او یوسف علیہ السلام باندې وبیزتناه سپینې شوی وسترګې د من الحزن د وجد خفقان فهو کظیم دې د خفقان نه ډکو د خفقان قالوا ویلو دی تالله قسم نے پا اللہ بانے تفتو میشیت تذکرو دے خفقاننا فهو کظیم دے د خفقاننا ڈکو د خفقاننا قالوا ویلو دی تالله قسم نے پا اللہ بانے تفتو میشیت تذکر یوسف چت یادوی حضرت یوسف علیہ السلام حتا تکون حردون تردی چشت بیمار حتا تکون حردون تردی چ ترنزور شوی او تکون من الحالکین یا شت دمڑ کی دن کو نام قال ویلو حضرت یعقوب علیہ السلام انما اشکو بسی انما اشکو زخکارکم بسی خپل درد وحزنی او خپل غم الی الله الله تعالی زه تاسو له شکایتونه نکوم چې تاسو تنګي گئی انما اشکو قال ویلو یعقوب علیہ السلام انما اشکو بیشک زخکارکم بسی خپل درد وحزنی او خپل غم الی الله الله تعالی واعلم او ز پوهیګم من الله د الله د طرفنا ما پاسوان لا تعلمون چې تاسو پن پوهیږئ یا بنی ای بچو زما اذهبوا لاړ شی فتحسسوا من یوسفا نو خلټو نو کای دی یوسف علیہ السلام واخی او ضرور داغ ولا تیاسو من روح الله مناو می دکی گئی دا الله د رحمتنا انه یقینا شاندار لا یاسو نناو می دکی گی من روح الله د مهربانی د الله نا الا القوم الكافرون مگر قوم کافر فلما دخلوا علیه هر کله چې دی وردن نشو په یوسف علیہ السلام قالوا نو ویلی یا ایها العزیز اے بادشاہ مسنا رسیدلے دے مونتا و اهلنا الضر او اهل ز مونتا تکلیف لگا وجینا اور رات المکڑی دی تا تا بے بدعات مسجات پپیسو معمولی باندے ناقص باندے چې غد ساغستو قابل ننی فاوفلن الکیلا پورا راک مونتا پیمانا و راشن وتصدق علینا مونږ باندې خیراتو کا یا معنا کوي علماء وتصدق علینا نرخ کی زمون سره لګری آیتو کا ان الله یجزی المتصدقین یقینا الله بدل ور کوي خیرات کوونکو ته
یوسف علیہ السلام زروی نرم شو وحی را لجبس نور معاملہ دے سرگندوا قال ویلو یوسف علیہ السلام هل علمتم آیاتاسو پوہی ما پاسوانی فعلتم بیوسفا چکڑیو تاسو د یوسف علیہ السلام سره واخیه او داغ ضرور سره اذ انتم جاهلون کله چې تاسو نه پوهوي پوی دینا ور عذر مولا بیان کو دا د پیغمبر غ اخلاق دی چې کله پوی دینا پته ده چې تاسو کړیو قالو نو ویلو دی ا انک لانت یوسف یقینا تخامخ یوسف علیہ السلام قال انا یوسف و اعوذ یوسفم وهذا اخي او دا زمارور دے قد من الله علینا بیشک احسان کړی دی الله په موږ باندې انه شان دے من یتقی سوک چې د الله نه او یریدو و یصبر او صبر اختیار کو فان الله لا یضيع اجر المحسنین بیشک الله نه بربادای اجر د نیکانو قالو ویلو دی تالله قسم دی په الله باندې لقد آثرک الله علینا بیشک غرواله درکړې تا ته الله په موږ باندې و ان كنا لخاطئین او یقینا خامخاو موږ د خطا کارونه قال لا تسریب علیکم اليوم و ملامتیا نشتره پتا سبحان النذی د ټول مرغار سے ورته معاف کړ دا د انبیاء او اخلاق حدیث کی راضی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کا تم کال باندې راغ فاتحانه سسور سره مشرکانو کړي هر سړی په انتظار او چې دا پیغمبر بس کوي دا الله محبوب راغې او بیت الله ترا دن شوي وی لا تسریب علیکم اليوم ملامتیان نشته پتا سبحان النذی لیکن لاد انبیاء صبر خای وسو طاقت راغله لیکن چا څور سره زیاته کړي نو انبیاء وسکړي یغفر الله لكم بخن دیو کې الله تاسو لا وهو ارحم الراحمین او دا الله ډېر رحم کوونکی دی دا رحم کوونکو نا دا الله ډېر مهربان دی دا مهرباني کوونکو نا اذهبوا یوسی بقمیصی زما دا قمیص هاذا چې دا ده فالقوه على وجه ابي پس وای چوي په مخ د پلار زما باندې یاتی بصیرا شی باغلی دن کې روغ سترګو والا د سترګو تکلیف به ختم شي واتونی اورا ولی ما تب اهلکم خاندان نستاس اجمعین طول خاندان مدل ته مصر لراولای ولما فصلت العير هر کله چې جدا شو قافله د آبادی د مصر نام نو په یوسف علی السلام بوینو لګید ولما فصلت العير هر کله چې جدا شو قافله د آبادی د مصر نا قال ویلو یعقوب علیہ السلام قال ابوهم والد دوی یعقوب علیہ السلام کور کې غنوسو کړوسو لوي انی لا اجد ریح یوسف یقینا خامخاز مما بوین یوسف علیہ السلام لولا ان تفندون کتاسو پما باندې ملامتیان وای اجرات لاسه یا لولا ان تفندون کتاسو ما به عقل نه غنئی قالوا نویلو دی تالله قسم نے په الله انک لفی ضلالک القدیم یقینا خامخایت پاغه محبت پخوانی کې هغه محبت تر یوسف علی السلام سره هغه شرمخانو خړلې ہوتے په ما باندې بوئی لګي ورا یا ور سره د کنعان د کوی په خوا کې پروت ته پته نه لګي او یا دمر لری نه سکای دمر لری نه پیدا کمی څخه بوئی لګي اسادی بابا د یعقوب علی السلام دا واقعیا ذکر کوي چاته تپوسو کو غزوی چې توي رخصو چې کله خطب بوئی د مصر نا مومي او کله در په خوا کې کوئی پته نه لګي اورته زموږ مثال د اسمان د پړک کله پارش الہی کې څه شی وینو داغه خبره کو کله د قدم د لاندې څه شی پته نه لګي وګوره چې الله وحیو کی نو بیا ورته د عرش د خبرو پته لګي او چې الله وحی نکړي د قدم د لاندې دی شی پته نه لګي قالوا ویلو دیت الله قسم نے پا الله انک لفی ضلالک القدیم یقینا خامخاتے پا محبت پخوانی کی فلمان جال بشیرو ہر کل چراغلے و زیر ورکون کے القاہو اچولے و دا قمیص لاوجی پا مخد یعقوب علیہ السلام فرتد بصیرا واپس شو دیلی دن کے قال ویلو یعقوب علیہ السلام علم قل لکم ما تاسو لویلینو اے زما بچو انی اعلمو یقیناً ز پوہیگم من اللہ دا اللہ طرف نما پاس لا تعلمون چی تاسو پن پوئے گئی
قالو نویلو دی یا بانا اے بابا جی زمونگا استغفر لنا ذنوبنا بخنو کم مونږ ته ذنوبنا زمونږ د گناهونو انا كنا خاطئین یقینا موږ خطاکار تا ته ډېر تکلیف رسول او زمونږ د لاس ډېر جړاګانی کړی نغدانوي چې نه بخم منا دا د نبی غهل موثق ذکر کوي قال ویلو یعقوب علیہ السلام سوف استغفر لكم ربي زرد چې بخنه به غواړم تاسو د پاره د خپل ربنا وای بچو ته پښمنی وخت کې بدل غواړم اوس نه غواړم پښمنی چې را پاسم نو بخنه بدل غواړم انه یقینا شان دار والغفور الرحیم دا الله دې ډېر بخون کې او رحم کوونکې فلما دخلوا على يوسف هر کله چې وردن نشیو دی په یوسف علی السلام باندې آوا الیه ځان سره زی ور کله وبوي والدین خپلتا وقال ویلی ادخلوا مصر وردن نشی مصر تا مخکې وی وردن نشل ته وی ادخلوا مصر نو دا غي د استقبال لپاره مصر نه بار وروتی نو چې یو بل سره ملاو شل به راځي چې شیر لورځو وقال ادخلوا مصر ویلی وردن نشی دی مصر تا ان شاء الله امنین کدا الله خو خشینو تاسو په امن مانی ورفع بويه او پر تکړی والدین خپل لرش په تخبانی وخروا له سجدا او دا ټول پریوتی وغت په سجده باندې د تعظیم سجده په نور دینونو کې جایز و زمون په دین کې دا ممنوع ده وقال ویلو یوسف علیہ السلام یا بته بابا جی زما هاذا تعویل رؤیا دا د تعبیر دا خوب زما من قبلو چې ما مخکې لیدلو قد جعلها ربي حقا بیشک غرزول دې دل رب زما رښتیا وقد احسن بي او بیشک ډېر احسان کړې په ما باندې ذخرجنی من السجن کله چې استم زل جیل خانینا وجابکم من البدو او راي واستي تاسو د باندې نا من بعد ان ذغ الشیطانو پس د دینه چې فساد چولو شیطان بیني پمن زما کې و بین اخوتی پمن درونو زما کې ان ربي لطيف لما يشاء لطيف دې کې دا معنا وا تفسیر قرطبي وایي اصل کې د لطيف غني معنا غانې راځي او دې کې معنا دا ده ان ربي یقینا رب زما لطيف احسان کوونکې لما را چا سره یشاء او چخوي شي انه هو العليم الحكيم یقینا شان دار د الله د په او حکمت والا ان ربی یقینا رب زما لطیف لما یشاء مہربان دے احسان کون کے ددا چا سر چخوي شي انه هو العلیم الحکیم یقینا دا اللہ رب العزت دے پوها او حکمت والا رب ازما ربا یوسف علیہ السلام دعا کئی قد آتیتنی من الملک بیشک تارا کړی د ماتا د بادشاہینا وعلمتنی او تا تعلیم را کړی د ماتا من تعبیر الحدیث د حقیقت د خبرو د تعبیر د خوبونو فاطر السماوات والارض تی پیدا کون کې د اسمانونو د زمکو انت ولی فی الدنیا تی کار ساز زما ته امدادی زما په دنیا کې او آخرت او په آخرت کې توفنی مسلمن واخل مال رب داسه حال کې چې زم په حالت د اسلام کې والحقنی یوزه کې ما د مرګ نه پس بسوالحین د نیکانو صالحانو سره انبیاء بادشاہی کړي او تحت تاج ته خیرت ور کړي نو ذالک من انباء الغیب الله وی دا د خبرونو د غیبونو دي نوحی لیک چې وحی کوم د دې تا تا وما كنت لديهم نویت د دوی سره اذ اجمعوا امرهم کله چې د خپل رائے وکړي وا وهم يمكرون او دای مکر او فریب جوړون کی د پاره د هلاکت د یوسف علی السلام وما اکثر الناس او ندی ډیر د خلکو نو ولو حرس اگر کته ډیر هر رسول لري بمؤمنین ایمان وروړون کی وما تسالهم نغواړي تدین علیه په بیان د قران من اجرن سمزدوری ان هو نه دا قران الا ذکر للعالمین مگر نصیحت دې د پاره مخلوقاتو وکایم من آیتن او ډیر د دلیلونو د توحید د الله نه فی السماوات پاسمانونو کې ول ارض او پزمکه کې یمرون علیها چې دای تیریږي راتی ریږي پاغه باندې وهم انها موردون او دای داغه نه مخړی وما یؤمن اکثرهم ایمان نه دی وروړي ډیرو د دوینه بالله په الله الا وهم مشرکون مگر وی دای مشرکان الله منی
او بیا ګور اولیاء دونو غټو مخلوقاتو نه حاجتونه غواړي افا امینو ان تاتیهم افا امینو آیا پامن کی دیشی دوی ان تاتیهم دا چې راشد وی ته غاشیتون غپټون کې من عذاب الله د عذاب د الله نه او تاتیهم الساعه یا راشد وی ته قیامت بغتتن ناساپی وهم لا يشعرون دی پوهینا قل وا هذه سبیلی دی توحید ترا بلل دالا رزمانا هذه سبیلی هذه سو یعنی وهي الدعوه الى شهادت الله الا الله وحده لا شريك له تفسیر ابن کثیر کی وای هذه دا توحید تدخل قرا بلل سبیلی الله رزمانا ادو الى الله خلق را بلم دا الله توحید تعالی بصیرتن په دلیل سره په عقل مندۍ سره انا دا زمام کار دے ومن اتبانی او سوک چې زما تابعدار وي تر قیامت نه به توحید ترا بلل کوي وسبحان الله پاک دی الله وما انا من المشرکین او نیمه زد مشرکانو نا وما ارسلنا من قبلک نور علی گلی مخکستان الا رجالا مگر نارینا زنانو کی پیغمبر نه دراغله نوح الیہم وحی بمکول دویت من اهل القرى دکلو والونا فلم یسیرو فی الارض آیا دای ګرځي نپز ما کې فینظرو چې دی وګوري کیف کان عاقبت الذین سرنګ یو اخیر انجام دا کسانو من قبلهم چې مخیر دوینو ولدار الاخرته خامخا کور د اخرت خیرن ډیر بهتر دی للذین اتقوا دها کسانو د پاره چې د الله نه یریږي افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نکار نه اخلي حتا اذا استيسر الرسل تر دې چې ناو امید بشول پیغمبران دی ایمان وروړو د قومونو نا وظنوا او ګمان بو کو دی پیغمبرانو انهم چې یقینا دوی چې قد کذبوا یعنی قد کذبوا بیشک دایتا د دروغو نسبت کړي شوی دی د قوم نه طرفنا جاءهم نصرنا نورا بغی دوی ته امداد زمونږه فنجی من نشا نو بچ بکړې شو هغه څوک چې زمونږه بخوخه شو فنجیا بچ بکړې شو منا سو نشاو چې زمونږه بخوخه شو ولا يرد باسنا نشي واپس کې دې عذاب زمونږه ان القوم المجرمين قوم مجرمنا یادا معنا وا حتا اذا استيسر الرسل تر دې چې نو امید بشول انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام ایمان د امتونو نا وظنوا او ګمان بو کو دی امتیانو انهم چې یقینن دوی چې دی قد کذبوا دای سره دروغ کړي شول نو را بغه دی انبیاء ته امداد زمونږه فنجی من نشاو بچ بکړي شول نجات ور کړي شو هغه شاته چې زمونږه بخخه شو ولا يرد باسنا نو واپس کی عذاب زمونږه قوم مجرمنا لقد کان فی قصصهم بیشک و په واقعاتو د دوی کې عبرت لئول الالباب لقد کانا بیشک ده فی قصصهم په بیان د دوی کې عبرت لئول الالباب د پارا د عقل د خواندانو ما کان حدیثا ما کان نه دا قران حدیثن یو خبره یفترا غنی چې د ځان نه جوړ کړي شوی دا ولکن تصدیق الذی لیکن دا قران تصدیق دا کتابونو نه بینه دیہی چکم کتابونه د قران نړوان دیو وتفصیل کل شین او پدې کی وضاحت د هر یو شی د دین نه وهدن دا قران هدایت ده ورحمت لقوم یؤمنون او دا قران رحمت ده دا قوم نه پاره چې ایمان راړي صلی الله علیه الف لام میم را الله پوئی د دې په معنا او په مراد تلک آیات الكتاب دایاتنا د کتاب دی والذی هوا انزل الیک جرا لګل شوی د تا من ربک الحق استاد رب د طرف نا حق کتاب دی ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن دیر د خلقو نه ایمان راړي الله الذي الله غزاد ته رفع السماوات چې پورته کړي دي اسمانونه بغیر عمد بغیر دستنونه ترونها چې مين یو ګورئ تاسو دې لرا ثم استوى على العرش
او به استوا کړی دا برابر شوه د پارش باندې د خپل شان مطابق وسخر الشمس والقمر تابع کړی د نور او سپوږمۍ کلن دا ټول یجری روان دی لجل مسمى ترانیټی معلومه پوری یدمر الامر تدبیر کوي د هر یو کار یفصل الآیات واضحوی آیاتنا لعلکم دیر پارچتاسو بلقاء ربکم پملاقات درفستاسو توقنون یقین ساتی وهو الذي دال غزاد مد الارضها چراغ کلی دزمکا وجعل فیها رواسیا او گرزولی دی پدی کی غرنا وانهارن و نهرنا ومن کل الثمرات یو دار قسم میونا جعل فیها گرزولی دی پدی کی پیدا کری دی پدی کی زوجین اسنینی جوڑی دو دعا یغشی اللیل النهارا اغندویش پا ورزتا یغشی اللیل النهارا اغندویش پا ورزتا ان فی ذالک بیشک پدیگی لآیات خامخا نشانات دید اللہ دا توحید لقوم داغ قوم نپارا یتفکرون چغی سوچ و فکر کئی وفی الارض پزمکا کی قطع متجاورات ٹکڑی دی متجاورات دیو بلسر جخت وجنات باغن دی من آناب دانگرنا وزرع فصل دی ونخیل کجری دی سفنوان بعضی سفنوان گری دی گنو تنوال دی وغیر سفنوان او بعضی غیر گنی تنوال دی یسقا اسکولشی پدیبانی بماء واحد او بیو قسمہ ونفضل بعضها غروال ورکوم باز دی تعالی بعضن په باز باندې فل اکل په خوندونو کې ان فی ذلک بیشک پدی کې لآیات خامخ نشانات دی د الله د قدرت لقوم دا قوم نپارا یعقلون شید عقل نکارلی وان تعجب کتعجب کے تفعجب قولهم تعجب والدوینا ددوی دیسوی ایذا کننا ترابا آیا کلچی شمگ خاوری اینا لفی خلق جدید نو آیا منگ ببیا پیدا کریشو خامخا پا پیدایش نوی سرا اولائک الذین دعا کسانی کفروا بربهم چه ده انکار کرده ده خپل ربنا و اولائک الاغلال دغ خلق توقن بواچو لشی فی اعناقهم پسٹنو ددوی کی و اولائک دغ کسان اصحاب النار خاندان نور دی هم فیها خالدون وی بدئی پدے کے ہمیشہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ تلوار سر غواړي دیتانا پتا دای سر غواړي تانا عذاب قبل الحسنة مخکدنه کای کولنا مخکد ایمان وروړو د دوینا وقد خلت او حال داده چې تیر شوی دی من قبلهم مخکد دوینا المثلات عذابنا شرمون کی وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَبْسْتَا لَذُو مَغْفِرَةٍ خامخا خاوند بخنده لِلنَّاسِ خَلْقُ تَعَلَى ظُلْمِهِمْ سرد ظلم ددوی وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَبْسْتَا لَشَدِيدُ الْعِقَابِ خامخا سخذاب والده وَيَقُولُ الَّذِينَ وَعَيَا كَسَانْ كَفَرُوا چه کافر دی لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ اولی را لے گلے شین دے پدے پیغمبر بانی
اولی را نازلول نشی پدی پیغمبر وانی آیت من ربه یو نشانا یو معجزه طرف رب ددنا انما انت منذر بشکتی ورکون کے ولکل قوم هاد او هر قوم د پار دے هاد دعوت ورکون کے لار سمون کے اللہ یعلم اللہ پوئی ما پاسمانے تحمل کل انسا چی حمل اخلی غیلر ہر یو زنانا وما تغیظ الارحام او حغا چی کمئی رحمنا وما تزداد وغا چی زیادئی وکل شین ار یو شی عنده دا اللہ سر بمقدار پخاس اندازی سر دے عالم الغیب پوها دے پا پٹو سیزن بانی والشہادت او پخکار او بانی الکبیر دیر لوی دے المتعال او پورت دے سواء منکم برابر دی تاسو نا پہلم دا اللہ رب العزت کی منعسو کسر القولا چپٹوی وینا ومن جہر بیہی او آغا سوک چخکار کوي به دغوینا ومن او آغا سوک هو مستخفم باللیل چی اغوی پٹی دن کے دشپے وساربم بالنهار او خکاروی سرگنوی گرزی دن کے وی دورزی لہو معقباتن ددے انسان پار یو بل پسیراتن کی فرشتی من بین یدیہی مخی اوڑوان دے دن انسان و من خلفی رسدنا یحفظونہو حفاظت کوي د من امر الله د وجد حکم د الله نا ان الله بشک الله لا یغیر نبدلی ما هغ نعمت او عافیت بقوم چکړې وی په یو قوم حتا یغیروا تر دې چې بدل کی دوی ما هغ بانفسهم چې په نفسونو دوی په سبب د ګناهونو و اذا اراد الله بقوم کله چې را دولري الله دی او قوم بارک سوء ان تکلیف د عذاب فلا مرد له پس نشتا واپس کون کې داغي و ما لهم او نشته دوی لپاره من دوني سوا د الله نه موال بل سوک ساتون کې هو الذي دغا الله ذات یریکم البرقا چې خیتا سلبرخنا خوفا د پار د یری و تمان او د پار د تمیم وینشئ السحاب الثقال او پیدا کید الله وریزی الثقال درنی درنی ويسبح الرعد تسبیح وای رعد فرشتہ بحمده سرد استعین د الله نا والملائکۃ نور فرشتي تسبیحات وای من خیفته د الله نا ويرسل الصواعق علی الله تندرنا فیصيب بها نور سویدا رسوی پدې سرا مې شاوا چاله چوخخشی وهم یجادلون فی الله او دوی یعنی دا کافران جګړې کوي فی الله تبارد دین او توحید د الله کې وهو شدید المحال او دا الله سخت قوت او طاقت والے له دعوت الحق دی الله لرا رابل الدارشتنی له دعوت الحق دی اللہ رب العزت لر دعوت حق دے دی اللہ لرابل الحق دی والذین حاکسان یدعون من دونی چدا مشرکان رابلی الہود دی اللہ نا لا استجیبون لهم قبل والد نشکول دوی دپارا بشین پس سرا الا کباسوت کفیہی مگر پشان داغچا چغوگ د کړي وی کفه ورغوي خپل للماء او بوتا ليبلغ د پار چرورسیږي داو بفاهو خلید دتا وما هو ندی داو ببالغه رسیدن کی خلید دتا
وما دعاء الكافرین نبلن د کافر الا فی ضلال مگر پتاوان کی په بربادی کی وللہ خاص اللہ پر یسجدو سجدہ کوي تابعدار دی من حق مخلوقات فی السماوات ج پاسمانونو کی والارض او پزمکو کی طوعا زنی په خوشحالی سره تابعی وکرهن او زنی په مجبوری سره وظلالهم او سوری د مخلوقات الله لسجدی کوي بالغدو والآصال سحر او مازیگر قل ورتوایا مر رب السماوات سوک دے پالن کے داسمانونو والارض یو دزمکو قل اللہ ورتوایا چی اللہ رب العزت قل وایا افتخذتم آیا تاسو نیولی دی دخپلو زانون پارا من دونی لاود دی اللہ نا اولیاء دوستان و مددگاران لا یملکونا اغی مالکان ندی لانفسهم دخپلو زانون پارا نفعن دفیدی رسولو ولا ضر او ند ضرر دفکولو قل ورتوایا هل یستوی الاعمى آیا برابر دیڑن والبصیر ولدن کے ام هل تستوی الظلمات آیا ک برابر دی تیری ون نور اور رڼا ام جعلوا لله شرکاء بلکہ گرزولی دی دی مشرکانو اللہ لری صداران خلقو کخلقه پیدائش کرے غوی کخلقه پشاند پیدائش دا اللہ فتشابه الخلق نو گڑوٹ شوی دی پیدائش علیہم پدی مشرکانو باندی قل اللہ ورتوائی چی اللہ رب العزت خالق کل شین پیدا کون کے داریوشی دے وهو الواحد دا اللہ یود القہار زور وردے انزل علیگی من السمائی دبر طرف نما ان اب فسالت اودیتن پس ابہیگی کندی ابہیگی خورنا بقدرها دخفل انداز برابر فاحتمل السیلو نپورت کی السیلو دریاب زبدن زگرابیا پورتشوین ومما اولاسن یوقدون علیه چی دی بلول کئی پاغیبانی فی النار پور کی یا یوقدون علیه چی دی گرموی اغیلرا فی النار پور کی ابتغاء حلیتن پارد لطولو دزیوراتو دکالو او متاعن یاد پارد جوڑولو یو بل سامان زبدم مثلہو پاغیبانم زگوی پا مثل لوی کذالک یضرب اللہ الحق والباطل دارنگ بیانی اللہ مثال د حق و د باطل فاما الزبدو ہر چیز اگدے فیذهب جفاء نو لاڑ شدا بیکارا فیذهب لاڑ شدا جفان بیکارا غرزول شوی واما ما ينفع الناس ہر چاغ شید چا فائدہ ور کوي خلقو تا فیم کوف فی الارض نو غپاتی شی پزمک کی کذالک یضرب الله الامثال دارنگی بیانی اللہ مثالنا للذین دعا کسانو پار استجابوا لربهم چغی قبول والے کڑے دخل رب الحسنى خیستبر لبی چ جنت تے والذین ها کسان لم يستجيبوا له چغی قبول والے نہ کڑے دی اللہ چکلے حق ترا بللو لو ان لهم کچری شید دوی د پارا ما هوا فی الارض چ پزمک کی جميعا طول ومثله ما هو فمثل دی سر نور مال او دولت را جمع کړي شي لفتدو به دې د پارا چې فدیه کې ور کې دی د مال د ځان د خلاصولو د پارا خو قبول وتی نشي اولئک دغه کسان دغه اخلاق او عادات والا خلق لهم سوء الحساب دای د پارا بوی ناکار حساب کتاب ومأواهم جهنم زید پات کی دود دی بجهنم وی وبئس المهاد او بد دا جهنم فرش الله مونږ ته وساتي افمن يعلم
اے هر غسوب چې هغه پوهیږي انما انزل الیک چې یقینا هغه دین هغه کتاب چې را لګل شوی د تا من ربک استاد رب د طرفنا الحق دا حق دین نه حق کتاب نه کمن دې کی دیشی پشان دا چا هو اعما چغړنه انما یتذکروا بیشک نصیحت قبلی اولو الالباب خاوندان داخلونو سوق دی الذین حق کسان دی یوفون بعهد الله چی پرواله کئی پوادو دا اللہ ولا ینقضون المیثاق او نماتی مضبوطی وادی ویخافون والذین عدا حق کسان یسولون چی دی پیوس کئی ما حغس امر اللہ به چی حکم کردی اللہ داغی بارکیو سولا چی دا دی ادا کڑیشی دا دی پیوس کڑیشی ویخشون ربهم او یریگی د خپل رب نو یخافون سوء الحساب او یریگی د ناکار حساب کتاب نام والذین کسان صبروا چغی صبر اختیار کړي ابتغاء د پارا د لټولو وجه ربهم د پارا د لټولو د مخدخ خپل رب چې رب العالمین رضا شي د الله دیدار حاصل شي واقام الصلاة او پابندی کړي د په مزبانه وانفقوا او مال لګولې مما داغ مال رزقناهم چې موږ رزق ورکړي د دوی ته سرن پپټه لګولې وعلانیتن او پسرګندې لګولې ويدرؤون او دفقوی دی بالحسنت السیئه پخ کار سرا سیئتا بدکار لرا بدئی لرا ویدرون دفقوی دی بالحسنت پنے کئی سرا سیئتا گنا لرا اولائک دغ کسان لهم عقبت دار دوید پارا خان جام نکور رستنی رے لهم دوید پارا عقبت دار خان جام نکور رستنی رے اگر رستنی کورس جنات عدن جنتون بیدا مشگری یدخلونها چه دی وردن نشی غیتا ومن صلح من آبائهم او سوک چه نیکان تیرشوی دی دوی پپلارانو کے وازواجهم دوی پبی بیانو کے وذریاتهم او دوی پا اولاد کے والملائکت فرشتی یدخلون وردن نکی و پدی جنتیانو باندے علیہم پدی جنتیانو باندے من کل باب د هر دروازینا اور تبوائی سلام علیکم سلامتی آدی پتا سبانے بما صبرتم پسبب داغا چی تاسو صبر کرو فنعم عقبت دار فسخان جام دکور دا خیرت دے فنعم عقبت دار فسخان جام دکور دا خیرت دے انها کسان ينقضون عهد الله چما توی وعده د الله من بعد میثاقه رستو د مضبوط والی د دغه وعدونا ويقطعون پریکوی کټ کوي ما هوا امر الله به چې حکم کړی الله پاغه باندې ایو صلادا چې دا د ادا کړی شي په وس دکړی شي ويفسدون في الارض فساد خري پزمکه کی اولئک لهم اللعنت دا کسان د دوی د پاره بلعنت وی ولهم سوء الدار او دوی لرا ناکار کور دے الله يبسط الرزق الله فراخوي رزق لمن يشاء چاله چخشي ويقدروا او تنگوی چاله چخشي وفرحوا بالحیات الدنیا او خوشال دي دا کافران په ژوند دنیا ومن حیات الدنیا او نه ژوند دنیا فل اخرته په مقابله د اخرت کې الا متاع مگر معمولی غنت فائدہ دا ويقول الذين اوائی ها کسان کفرو چی کافر دی لولا انزل علی آیتن
اولی را لګلې شوی نه دې په دې پیغمبر باندې آیتن سموجزا نشانات دلیل من ربه دې طرف د رب دنا قل ورتوا ان الله يذل من يشاء بشک الله گمراه کوي چاله چخغشي ويهدي هدايت کوي الیه ځان طرف ته من اناب اغسوق چغا الله ترا ګرځي الذين ها كسان امنوا چې مؤمنان دي وتطمئن قلوبهم او اطمینان حاصلېږي زړونو د دوی ته بذکر الله د الله په یاد عاشق قران نه ذکر الله معنا وا تفسیری قرطبی کې وایي بذکر الله بتوحید الله او بذکر الله بالقران وتطمئن قلوبهم اطمینان حاصلېږي د دې زړونو ته بذکر الله د الله په توحید باندې د الله په کتاب باندې الا خبر شي بذکر الله د الله په توحید باندې د الله په کتاب تطمئن القلوب اطمینان حاصلېږي زړونو ته الذين ها کسان آمنوا چې مؤمنان دي او عملوا الصالحات عملونه کړی دي توبا لهم خوشالي دا غویل رو حسن مآب او خیسته زید ورتلو دے کذالک دارنگی ارسلنا کرا لگلے منگت فی امتن پہ امت کے قد خلت چی بیشک تیر شوی دی من قبلها امم مخیر دین دیر امتنا لتتلو علیہم الذی دیر پارا چولو لپدویبانے حق کتاب وحینا الیک چی وحی کری منگتا تا وهم یکفرون بالرحمن او دوی انکار کوي د رحمان بادشاہ قل ورتوا هو دغ رحمان ربي رب زما لا اله الا هو نشته دې بل د عبادت لایق او مستحق مگر دغ الله دې عليه توکلتو پدې الله باندې ما بروسا اعتماد کړي ویله متاب او دغه الله ته واپس کی دل زمادي ولو ان قرانا کچروي چې دا قران سيرت به الجبال روان کړي شو پدی باندې غرونا او قطعت به الارض یا ټوکړي ټوکړي ګرځول شو پدی باندې مکا او کلم به الموت یا خبرې کړي شو پدی باندې د مړو سره نو بیا هم د ایمان نه وروړي بل لله الامر جميعا بلکہ اللہ لرد اختیار طول افلم یئس الذین آیا ندی پوشویا کسان افلم یعلمو آیا ندی پوشویا کسان آمنو چ مومنان دی اللہ یشاء اللہ دا کچر خوخش دا اللہ لہد الناس جميعا نخامخا ہدایت بے کڑے خلق ټولو تا ولا یزال الذین امشب یا کسان کفروا چ کافر دی تصيبهم چرسیږي بدویت بما په سبب دا مالو صنعو چې دی کړي دی قارعتن تنگون کې عذاب او تحلو یا برا نازلیږي دا عذاب قریبا نزدې من دارهم دجی کورونو تا حتی آیات یا وعد اللہ تردی چراب شوادد اللہ چه فتح دمکی رایا قیامت دے ان اللہ بشک اللہ لا یخلف المیعاد مخالفت نکوی دخفل وعدے ولقد استوزیا بشک ٹوکی کرشو برسول اند پیغمبرانو پوری من قبل کتان مخی فعملیت للذین نما مهلت ورکړوا کسانو تکفرو چې کافرو ثم خستهم بیامرانی ولیو فكيف كان عقاب نصرن وعذاب زما افمن آیا ذات هو قائم چې هغه ولعل دې هغه محافظ دې هغه عالم او خبردار دې علی کل نفس فهر یو نفس باندې بما کسبت فسبب دا چې نفس کوم عمل کړي وجعلوا لله شرکاء
او ګرځولی دی الله لري صداران قل سموهم ورتوا سموهم نمون والید دوی یعنی د دې صفاتونه ذکر کړي سموهم مانو صفاتونه ذکر کړي نو ګورئ چې پدې کې داسي او صفات شتا چې د عبادت او د الوهیت قابل او لایق دي ام تنبئونه بلکې خبردار ورکوي تاسو الله تا بما پاسبانی لا يعلمو چلا پوهه پوهن دې پاغي باندې فلرض پزمکه کې ام بظاهر من القول یا کروان یې پسرسری پسې وینا بل زوینا بلکې خیسته کړه شوی دې للذین دعا کسانو لپاره کفرو چې کافر دي مکرهم مکرو فریب داوی وسدوا عن السبیل او دای بن کړي شي دي د سیلارنا ومن يضلل الله واسو چله گمران کی الله بلاری کی فما له من هاد نو نبی د پار سوک لار سمون کې لهم ندی د پار عذاب عذاب بی فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې ولا عذاب الاخرت خام عذاب د اخرت شق ډیر سخنه وما لهم نبی دی د پار من الله الا الله د طرف نه واق سوک بچ کون کے جدی برد عذاب نہ بچ کی مثل الجنت اللتی مثال د جنت ها وعد المتقون چې داغه وعده کړی شوی د پرزګارانو سره دادا سے جنت ته تجری چروان مئی بهیږي من تحت الانهار لان محلاتو د باغاتو داغه نهرنا او کلها دائمن میوید دی جنت با امیشوی وظلها سور بی امیشوی تلک دا جنت عقب الذین آخری انجام دا کسانو نے اتقو چی غیزان دا کفر و دا گناہنو نبچ ساتلیو وعقب الكافرین النار او اخیری انجام دا کافر و بور دا جہنموی والذین ها کساناتیناهم الكتاب چورکڑی منگویت کتاب یفرحونا اغی خوشحال دی بما پا کتاب انزل الیک چرالی گل شوی دیتا تا ومن الاحزاب و بعض دلو دوینا مناسوک دی ینکر بعضوه چی انکار کئی دباز اغن چتا تکم حق دین راغلے قل ورتوا انما امرتو بیشک حکم کڑشوی نما تا نعبد اللہ دا چیز عبادت و بندگی بیوازد اللہ کم ولا اشرک بیہی نب شریکم دی اللہ سره او شید سیزونو نا الیہ ادعو دی اللہ طرف ترا بللکم و الیہ مآب او دغی اللہ تا ورگرزی دل زمادی وکذالک دارنگ انزلناہو رالی گلی منگ دا قرآن حکیم حکمن دا حکمت نردک یا حکمن فی کدارنگ انزلناہو رالی گلی منگ دا قرآن حکیم حکمن دا حکمت نردک یا حکمن فیصل کون کے عربین پاربی جبا کی ولئن اتباتا ہوا اہم کچر تابداری دیو کد خواہشات ددوی بعدما پس داغنا کنبی تاد پار من اللہ دا اللہ دا طرفنا دا اللہ دا عذابنا من ولیم سوک دوس ولا واقعون سوک بچکون کے ولقد ارسلنا رسولا بے شکرہ لیگلی امم پیغمبران من قبل کا مخکستانا وجعلنا لهم ازواجا گرزولی امم دیو پارا ازواجا بیانی وذریہ او اولاد وما کان لرسول او ندی نشتد ندی صحیح ندی درست دیو پیغمبر پارا آیات یا بیایتن دا چرات للکی پر موجزی سر اللہ بیذن اللہ مگر پا حکم اجازت دا اللہ لکل اجل دا پارا دا ہر یو نیٹی کتاب لکنے یمح اللہ ما یشاؤ روانی اللہ چوی غواری ویثبتو باکی پریگ دی وعنده ام الكتاب
او د الله سره هغه اصل کتاب دی هغه اصلي کتاب د الله سره دی وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ او کچریو خیمتا تبعض الذی بعض عذاب نعدهم چی منگے وعدہ کود دوی سرا او نتوفینک یا وفات کتا فإنما علیک البلاغو بیشک پتاوانی تبلیغ دے والین الحساب و پمگبانی دے حساب کتاب ولم یرو آیا دی گورنا انانات الارضوا دا چراتل کو منگز مکتا ننقصها منگلی کو منگ دیلرا کمیراولو پدی کی من اطرافها دا طرفنو دا دینا دا غالو دا دینا واللہ یحکم واللہ فیصل کئیلا معقب لحکمه نشتوے سوک رد کو ان کے سوک بدل ان کے لحکمه دا اللہ فیصلی لرا وهو سریع الحساب ودا اللہ ذر حساب کو ان کے وقد مکر الذین بیشکم مکرو فریب کلوا کسانو من قبلهم چمخ کی دوینو فللہ المکر جمیعا نخاص اللہ لرسزاد مکر در ٹھولا یعلم دا اللہ پویگی ما پاسوان تکسب کل نفس چکسب کئی ہر یو نفس وسیعلم الکفارو زرد چی پوہ بشی کافران لمن عقبت دار چی چال ردے دا خیرت خان جام لمن عقبت دار چی چال ردے خیری انجام دا غکور دا خیرت و دنیا الدار دار الدنیا و دار الاخیرت دوارت مراد دی وَيَقُولُ الَّذِينَ وَاِيَا كَسَانْ كَفَرُوا چِ کافروی لَسْتَ مُرْسَلَا نیت رالی گلشت دا اللہ پیغمبرنی قُلْوَا كَفَا بِاللَّهِ کافی دے اللہ شہیداً بینی و بینکم گوا پمن زما پمن ساسو کی ومن عنده او ها سوق گوادی چی دا غسر دے علم کتاب یعنی جبریل امین یا ټول مومنان یا عالمان دا اهل کتابو اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ پوری دے په مراد او په معنا کتاب انزلناه دا کتاب دے چرالے گلے منگئی لے کتا تعال تخرج الناس دید پارک چوبا سے خلق من الظلمات دتیرود بیدین للنور رناد دین اسلام تا بإذن ربهم فتوفیق درب دجوید الى صراط العزیز الحمید لارد غالب ستائلی شویتا اللہ اللہی اللہ غزات تے لہو چیدی اللہ دا پاروی ما وصف السماواتی جپاسمانونو کی وما فی الارض وغچ پزمکو کی وویل للکافرین حلاکت دید پارد کافرانو من عذاب شدید دا عذاب سخنا الذین دا کسان دی یستحبون الحیات الدنیا چی دی خوخوی جوند دنیا للآخرتی پا مقابل الاخرت کی ویسدون عن سبیل اللہ او بندگی دا اللہ لارنا ویبغونها عوجن او کوشش کئی پدی کی دکو گوالی اولائک فی دلال بعید دا کسان دی پا گمراہی لرکی ارسلنا من رسول او نور علی من حسیو پیغمبر اللہ بلسان قومه مگر پجبد قوم داغو لیبین لهم دید پارچ بیانو کی دیت دن فیدل اللہ من یشاؤ گمراہ کئی اللہ چالے چی خوخشی ویہدی من یشاؤ لار سمئی چالے چی خوخشی وهو العزیز الحکیم او دا اللہ دے غالب و حکمت والا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِشَكْرَ عَلَيْهِ مُنْغَادْرَتْ مُوسَى علیہ السلام بِآیاتنا فَخْفُلُ مُوجِزَاتُ سَرَا فَخْفُلُ آیاتنو دلائل و موجزات سَرَا
اورتم ویلو ان اخرج قومک علا چروباس قوم خپلنی من الظلمات تیرون الى النور رناتا وذکرهم نصیحت ورک دویتا بی ایام اللہ دا اللہ پا ورزوانی مراد بی ایام اللہ نعمتنا او مصیبتنا دی ان فی ذالک بیشک پدیکی لآیات خامخا نشانات دی لکل صبار د پار د هر یو ډیر صبرناک شکور او شکر گزار وَإِذْ قَالَ مُوسَى یاد کا وحشیلی موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم تا اذکروا نعمت اللہ رایات کئی نعمت دا اللہ علیکم چکڑے پتاسو اذ انجاکم کلیچ نجات درکڑو تاسو تمن آل فرعون آن قوم فرعون یسومونکم رسول بے تاسو تسو العذاب ناکار عذاب وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ سبحقول بے حلالول بے زامن ستاسو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ جوندی بے پر خود استاسولنا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ او پدی کی ازمائش و امتحانو من ربکم ستاسو درد طرفنا عظیم لوئے وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكَ کلچ ویلی استارب لئن شکرتم کچرتاسو شکر داکو زماد نعمتنو لأزیدنکم نخام خازیات بکم تاسو لدا نعمتنا ولئن کفرتم کچر کفر میں اختیار کو زماد نعمتنو ناشکری موکا ان عذابی لشدید نیکنا عذاب زما خام خاسخ دے وقال موسیٰ ویلی موسیٰ علیہ السلام ان تکفرو کچر کفر کو انتم تاسو من فی الارض عاسوب چی پزمکا کدی جمیعا ٹولو فإن اللہ لغنی بیشک اللہ خامخا بی حاجت دے بی پروا دے حمید ستائل شوئے علم یاتکم آیا ندر اغلی تاسو تنبع الذین خبر دا کسانو من قبلکم چی تاسو نمخکیو قوم نوح قوم نوح علیہ السلام وعاد او عادیان وثمود او سمودیان والذین من بعدهم او کسان چرست دبینو لا يعلمهم الا اللہ چنپی جندوی لرا سواد اللہ نبل سوک جاءتهم رسولهم راغلو دوی تانبی علیہم السلام دوی بالبینات پسرگن معجزاتو فردوا ایدیهم نو واپس کړي دی لاسونه خپل فی افعام په خلوخ خپلو کې د غصې د وجن مشرکانو په لاسونو چکونه لګولو وقالوا ولدی انا کفرنا یقینا من انکار کړو بما ارسلتم به د هغه دین چې تاسو را لګی شي پاغه باندې وَإِنَّا يَكِنًا مُنْغَ لَفِي شَكٍ خَامَخَا پَشَكِّيُو مِمَّا دَاغَ دِينَ تَدْعُونَنَا چِتَاسُ بَلَئِ مُنْغِ لَيَغِتَ مُرِيب لالا مُپَشَكِّ واقع کئی حق لک شک مواقع کئی قالت رسولهم ویلی انبیاء علیہم السلام ندوی فی اللہ شکن آیا پا توحید دا اللہ کستاسو شک نے فاتر السماوات والارض پیدا کون کے دا اسمانونو دزمکو دے یدعوکم رابلی تاسو لیغفر لکم دیر پارچ بخنو کی تاسو تمن ذنوبکم ستاسو دا جرمونو گناہونو ویؤخرکم او فائدہ در کی تاسو لیلا جلم مسمن ترغنیٹی مالی میں پورش مرگ دے قالوا نویلی دی ان انتم نی تاسو پیغمبرانو الا بشر مثلنا مگر بنی آدم زمون غنتی تريدون تاسر عدل رئی ان تصدونا راچ بن کئی منگا عما دہاغ دیننا دہاغ چاد عبادت و بندگی رئینا کانا یعبد آباؤنا چوچ عبادت بورتکول آباؤنا زمون مشرانو فأتونا بسلطان مبین نظیر اوڑی منتے دلیل خکارا
قالت لهم رسلهم ویلو دی تانبیاء علیہم السلام ندوی انہم نوم الا بشر مثلکم مگر بنی آدم استاسو انتے ولیکن اللہ یمنو لیکن اللہ انعام و احسان د نبوت کئی علی من پاچاوانی یشاء چخفشی من عبادی ذخبل بندگاننا وما کان لنا ند صحیح و درست زمون پارا اناتیکم بسلطان دا چراتل کتاسل پسمو جزیبانی الا باذن اللہ مگر پا حکم دا اللہ وعلى الله تعالى رب العزت مانی فلیتوکل المؤمنون بروسا اعتماد دی کوي مومنان وما لنا او سدی منگل را اللہ نتوکل علی اللہ چی منگ بروسا اعتماد نکو پا اللہ وقد هدانا سبلنا بیشک خودلی دی منتا لارز منگا ولنصبرن او خامخا صبر کبکو منگا علاما آذیتمونا پاغ سمانی چتاسو ضرر رارسوی منگتا وعلاللہ تعالی رب العزت مانی فلیتوکل المتوکلون بروساو اعتماد دی ساتی بروساو اعتماد ساتن کی وقال الذين كفروا ویلی واکسانو چی کافرو لرسولهم خپلو پیغمبرانو تا لنخرجنکم من ارضنا خامخا ادشڑو منگتاسو دخپل ازمکنا ولتعودن فی ملتنا یا برا واپس شیبزم پدی دن کے فاوحا الیہم ربهم نوہی کرو دی طرف دوی لنہلکن الظالمین چی خامخا حلاک بکو منگ ظالمان ولنسکننکم الارض او خامخا ابو سوتاسو پزمکا کی من بعدهم پس ده حلاکت دوینا ذالک ظالمن دا چاد پار خاف مقامی چی یریگی پیشی زمانا وخاف وعید و یریگی عذاب زمانا واستفتحو او طلب د امداد کړو انبیاء علیهم السلام و فتح غفت ول الله نا وخابا نامراد شو کل جبار ہر یو سرکشانید او ضد کو ان کے عنادی من ورائه جہنم رسو د ہلاکت دین جہنم نے ويسقى من ماء سدید او سکول بشی په دی باندې دا او بود وینځونا یتجرعه گٹ گٹ بیس کی دلیر گرموالی و ترخوالی دو وجنا ولا یکاد نزدی بنی یسویغه چری تیر کے غیلرا ویاتیه الموت رابش ورتمرگ من کل مکان اندار طرفنا وما هو بمیت و نبوید امڑکی دن کی ومن ورائه عذاب غلیظ اور رسول دین عذاب بوی غلیظ سخت مثل الذین مثال لا کسانو کفروا بربهم چی غی انکار کڑوے دخپل ربنا اعمالو مملن دی کرمادن پشان نیرودی اشتدت به الریحو چی سخت و چلیگی پاغیبان دی الریحو سلی فی یوم عاصفن پدا سے ورس کی عاصفن چی تیز سلی والوی لا یقدرونا قادر بنشی دی مما داسن کسبو چکڑی دی علاشین پس شیوانی ذالک هو الضلال البعید او داد گمراہی دیر اللری علم ترت گورنا ان اللہ چیکنن اللہ رب العزت خلق السماوات پیدا کری دی اسمانون والارض وعظمکا بالحق د پارد حق سرگنی دو ای شاک چرخ وقیشی یزہبکم نبوغزی تاسو ویاتی اور آب ولی بخلق جدید مخلوق نوے وما ذالک علی اللہ بعزیز ندو داکار پا اللہ رب العزت مانگران وبرزو سرگن بشید یللہ اللہ تجمیعن ٹھول فقال الضعفاء ابوئی کمزوری للذین آکسانو تستکبرو چغی تکبر کڑو زانو نیلوی گنلیو انا کننا لکم تبعن
یقینا موږ په دنیا کې تاسو تابعدار فهل انتم آیا یتاسو مغنون عنا لرکون کی زمون من عذاب الله عذاب د الله من شئن ضربر قالوا دا مشران ورته وای لو هدان الله کچر الله مونږ ته هدایت کړو ایمان تعالی هدیناکم نخامخا مونږم تاسو ته صحیح لار خولې وا سواء علینا برابر خبره په مونږ باندې جزعنا کفریات کو مونږه ام صبرنا یا ک صبر کو مالنا من محیص نشتره مونږ د پارس زید تیختی وقال الشیطان و شیطان لما قضی الامر هر کله چې فیصله وشي د ټولو خبرو فیصله وشي او څوک جنت تلاړ شي او څوک جهنم ته انره و جهنم کې وای ان الله وعدکم بیشک الله وعده کړو تاسو سره وعده الحق وعده درشتیا او ووعدتکم ما امر سره وعده کړو فاخلفتکم نما دا مخالفتکم وما كان لي او نو مال علیکم پتا سبحان من سلطان سغلبا سزور الا ان دعوتکم مگر دا چې ما تاسو بی دیني ترا بللی وای فاستجبتم لی نو تاسو زما دعوت قبول کړو فلا تلومونی نو ما ملامت کوي ولومو انفسکم ملامت کوي خپل ځانونه ما انا بمصرخکم زنیم فریاد قبل ان کے استاسو زستاسو حس فریاد رسین شم کولے ومان تم بمصرخیا او نیتاسو فریاد رسی کون کی زمان انی کفرتو یقیناً زچی ما انکار کردے بمالا سنا شرکتمونی چی تاسو شریک گرزولهم من قبل دین مخکد اللہ سرا ان الظالمین بیشک ظالمان لهم دید پار عذاب نلیم عذاب درناک وادخل الذین آمنوا وردن وکل شاکسان چی مومنان نی وعملوا الصالحات منون کلینیک جنات جنتنتا تجری چروان والبهیگ من تحتها الانہارو لان المحلات و دباغات داغن نهرنا خالدین فیا میں شبی پدے کے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ فَحُكْمُ اجازت رب دوی تحیتهم فیها سلام پیشکشی دوی پدی جنت کی اولتد سلام مئی علم ترت گورنا کیف ضرب اللہ سرنگ بیان کردے اللہ مثل المثال کلمتن طیبتن کلمی پاکی شاہ کلمت لا الہ الا اللہ کشجرتن طیبتن پشاندون پاکی چغوند کجوری را اصلها ثابتن چویخ دی مند دی جڑی دی ثابتی وی مضبوطی وی پزمکا کی وفرعها فی السماء او سانگی دی وی فی السماء اسمان طرفتا سمان مراد فی الہوا یعنی پا فضا کی وی پا ہوا کی وی توتیو کلہا ورکی دا میوی اخپلی کل حین ہر یو وقت بیدن ربها فحکم دخپل رب ویغرب اللہ الامثال بیانی اللہ مثالنا للناس خلقتا لعلهم یتذکرون دید پارا چی دی نصیحت قبول کی ومثل کلمت مثال لا کلمی خبیثت پلیتی چغد شرک کلمہ کشجرت خبیثت پشان داونی پلیتی دے ایجو تست چیاغارا لڑولی شوی من فوق الارض اید پاس دزمکی مالها من قرار نویدی پارس مضبوط والے یثبت اللہ الذین آمنوا مضبوطی اللہ کسان چغی مومنان دی بالقول الثابتی پوینا مضبوط بانی چغ توحید و سنت تی فی الحیات الدنیا پر جند دنیا کی و فی الآخرہ او پا آخرت کی یعنی قبر کی وہ مضبوطی اللہ موسرم دا معاملہ کی ویدل اللہ الظالمین خطا کئی اللہ ظالمان دا سوال جواب نا پا قبرنو کی لکسرنگی دنیا کی دا سیدن خطا شوینی ویفعل اللہ ما یشاء کئی اللہ غچخو خیشی علم تر تبورنے للذین آکسانو تا بدلو نعمت اللہ
چې غي بدل کړو نعمت د الله چې نبی عليه السلام کفرن پنا شکر یو کفر کول سرا واحلوا قومهم او دایرا نازل کړو خپل قوم روسته خپل قوم دار البوار کور د هلاکت تا او کور د هلاکت شه جهنم دې یسلونها چې دی وردن نشي غیتا وبئس القرار او بد دا جهنم زید قرار زید وسیدو وجعلوا لله اندادا غرذلی دی الله لری صداران لیدلوا دل پار چې دی گمراهان شي یا خلق گمراهان کی عن سبیله دا الله د سیلارنا کل ورتوایا تمتعوا فیدوالی د دنیا په دې عزتونو باندې فإن مسيركم إلى النار یقینا تلستاسو دیورتا کل عبادی الذین او آیا زما بندگانو آکسانو تامنو چه مومنان یقیم الصلاة چه دی پابندیو کی پا مزبانی و ینفقو مال لگئی مما لاغ مال نرزقناهم چه ورکڑو منگدویتا سرن پپٹو لگئی والانیتنو پسرگندا من قبل ایاتی یومن مخی دین چرابشی ورز لا بیعن فیه نبی سلین دین خرسول وغسطل پاگئی کی ولا خلال او نبوی سدوستی اللہ اللوی اللہ غزات تے خلق السماواتی چی پیدا کری دی اسمانون والارض عظمکا وانزل راوری من السماع دبر طرف نمانب فاخرج به روباسی پدی من الثمرات دمیون رزقا لکم خراک تاسو دپارا وسخر لکم الفلکا تابکری تاسو دپارا کشتئی لتجری فی البحر دیر پارا چروانی شی پدر آپ کی بی امری پوکمنا اللہ وسخر لکم الانہار او تابکری دی تاسو تنہرنا وسخر لكم الشمس والقمر تابع کړی تاسو تنور او سپوږمۍ دایوین همیشه تابعدار دي وسخر لكم الليل والنهار تابع کړی تاسو د پارش پاورز واتاکم درکړی دي تاسو ته من کل ما د ټول هغه سن سالتموه چې تاسو د دې الله نه غوښتي دي او کوم غوښتي نه وان تعدوا نعمت الله کچرشمیر کئی تاسو نعمتون دا اللہ لا تحسوها نشمیر لین شئی ان الانسان یکنن انسان لظلوم کفار خام خاد دیر ظلم کو ان کے اوڑیر ناشکرام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یاد کا وچویلی حضرت ابراہیم علیہ السلام رب جعل اید ماربو گردے هذا البلد آذا کلے آمنن امن والا وجنبنی بچو ساتما وبنیا اولاد زمان نعبد الاسنام دا چه عبادتو کو منگ دبتانو رب ازما ربا انہن یقینا بندگی دی بتانو اضللنا کثیرا من الناس سبب د گمراہی گردیدل د ډیرو من الناس د خلقنا فمن تبعنی ہر چاچ تابداری کزما د توحید په مسله کې فانه مني نو دې زمان دې ومن عصانی او چاچ نا فرمانی کزما فانك غفور رحیم بیشکتی بخون کے او مہربانا اغا چاہ پارا چتو بے وستا ربنا اذن ربا انی اسکنتو یقیناً انی اسکنتو مالا استوگنی پارا پریخی من ذریتی دا اولاد خپلنا بیوادن پیودا سے میدان کی غیری ذی زرعن چند خاوند فصل زرغنولو عند بیتک المحرم استاد کور عزت من سرا ربنا لیقیم الصلاة اے زمین رب دید پارچ پابندیو کی پموز فجعل افیدتا من الناس نوگر ویزرون دخل کن تحویلهم چمیلان کئی دوی طرف تا ورزقهم من الثمرات رزق ورکی دویتن میونا لعلهم یشکرون دید پارچ دی شکر ادا کی
ربنا اعظم ربا انک بشکت تعلم پوئی ما پاسوانی نخوی چمنگ پٹو وما نعلن اواچ منگ سرگندو وما یخفاون پٹل اللہ پا اللہ من شین سشے فی الارض پزمکا کی ولا فی السماعون پاسمان کی الحمدللہ اللذی حمد ندی تعریفون دی طول خاص اللہ لرا اللذی اللہ لرا وحب لی چه بخلے ماتا للکبری سرد بڑاوالینا اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام و اسحاق و حضرت اسحاق علیہ السلام ان ربی بشکر افزمال سمیع الدعاء خامخا قبل ان کے دعا دے رب جعلنی ایزما رب اوگر دے ما مقیم الصلاة پابندی کو ان کے دمز ومن ذریتی اور ما پاولات کم دمز پابندی کو ان کی اوگر دے ربنا ایزم رب وتقبل دعا او قبول کی تدا دعا زما ربنا اغفر لی ایزم رب بخنو کی ماتا ولوالدی او مور پلار زماتا وللمؤمنین او مومنانو تا یوم یقوم الحساب پکم اور رضوانی یقوم الحساب چی ادرگی حساب کتاب ولا تحسبن اللہ گمان مکو پا اللہ رب العزت بانے غافلن گنی چلا نا خبر دے عما یعمل الظالمون دعوسن چه عمل کئی ظالمان انما یؤخرهم بیشکرستو کئی اللہ دویلی یومن دپار دا غورزی تشخص فیه الابصار چه کڑغی بروزی پاغی کسترگی مهطعین منڈ وهم کی بوی محتوعین منڈ وهم کی وی مقنعی روسهم سرون بید شرمندگی دو وجن ٹھٹ کڑی وی یا دا معنام دا سرون میں پورت کڑی وی لا یرتدو الیہم طرفهم نبو واپس کی گی دوی تطرفهم نظرون دوی وعافیتهم ہوا او زند دوی بخالی وی وانذر الناس اویر وخلق یوم یاتیہم العذاب پکم اور چراب شدید عذاب فیقول الذین وائبا کسان ظلمو چه ظالمانو ربنا اذ منگ روا اخرنا رستو کا منگا الاجل قریب تریونیٹی نزدی پورے نجب دعوتکا قبول بکم دعوت ستاد توحید طرفتا ونتبع الرسل او تابداری بکم دا انبیاء علیہم السلام اولم تکونو آیا نوی تاسو اقسمتم چی تاسو بقسمون خوڑل من قبل دین مخی ما لکم من زوال چی نشتوی تاسو پارا اس قسم فنا وسکنتم اسیدلی وی تاسو فی مساکن الذین پکورن داغ کسانو کے ظلمو انفسهم چغی ظلم کرو پخفلو زاننو بانی وتبین لکم او سرگند شو تاسو تا سرگند کریو اللہ تاسو تا وتبین لکم خکار شو دا خبر تاسو تا کیف فعلنا بهم چه سرنگ کار کرو منگ داغوی سرا وضربنا لکم الامثال بیان کرو منگ تاسو لپا قرآن عظیم کی داغی مثالنا وقد مکروا مکرهم بیشک مکر کرو دی مکر خپل وعند اللہ مکرهم دا اللہ سر و سزا دوین مکر وان کان مکرهم یا خدائن شرطیو اگر کو مکر دوی لتزول منه الجبال چه زائل دیشی دا غیر وجن غرنا یا ان نافیو وان کان مکرهم او نو مکر دوی لتزول منه الجبال چه زائل شوه دے داغی دو وجن غرنا فلا تحسبن اللہ نگمان مکو پا اللہ بانے مخلف وعدی چگن مخالفت بو کی دو وعدی اخفل رسولو دخفل پیغمبران سرا ان اللہ عزیز ذو انتقام بیشک اللہ زورور دے و خاوند بدل غستو دے دخفل دشمنانونا یوم تبدل الارض پکمر چی بدل بکڑشی زمکا غیر الارض غیر دی زمکنا والسماوات واسمانون بم بدل کڑشی وبرزوا للہ الواحد القہار
وبرزو خکارا و سرگن بشیدی اللہ تعالی واحد چیو دے القهار زور ورده وتر المجرمین غرب مجرمان یومئذ پدغرز مقرنین چی تلشی وی فلسفات پزنجرنو کی سرابیلهم قمیسون ددوی من قطران درنزلو نبوی یاد تانبیری کرشوی نوی وتغشا وجوههم النار پټکړ وی مخونو ددوی لرور لیزی اللہ دید پارچ سزا ورکی اللہ بدل ورکی اللہ کل نفس نریو نفس تاما کسبچ دکم عمل کرے ان اللہ سریع الحساب بیشک اللہ دیر زر حساب کون کرے هذا بلاغ للناس دا سورت دا قرآن دا تبلیغ دے دا خلقن پارا ولینذروا به دید پارا چوورول شدی پدی قرآن ولیعلمو دید پارا چپوہشی انما هو چیقنن دغا اللہ الہ واحد معبود دیو ولیذکر اولو الالباب او دید پارا چ نصیحت قبول کی خاوندان ناقلنو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ ددی پمانا و پمرات خبردار میں تلک آیات الكتاب دا آیاتون دا کتاب دی و قرآن مبین و قرآن واضح